السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول لیدونکي کتونکي به ښه و، الله جل جلاله مو ښه لره. محترمو، تاسو به اورېدلي وي اکثر دا ځان له چې اهل حدیث یې چې موږ ته وهابیان یو، هر ځای کې په دې وهابیانو سره مشهور دي، څوک ته نجدیان یې، څوک ته سلفیان یې. نو دغه حضرات شپه ورځ دو کور ډیوټي ده په میډیا باندې چې دو د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په ذات باندې قسمه قسمه اعتراضات کوي. نو دغه محترم حضرات چې کوم دي ډېر ډاډه لګیا دي، دو چې کوم مشران دي کشران دي بیخي بریک نه وایي، په دومره لوی شخصیت باندې عجیب عجیب اعتراضات کوي. نو دغه بې ادبو خلکو لره یوه ویډیو زه مخې له راوړم چې دی کې مشهور شخصیت مناظر اسلام مفتی سید عیاض علي شاه صاحب مبارک حفظه الله هغه خبرې تاسو واورو. باقاعده هغه دې خبرې له ناست ده، څوک چې کوم قسم اعتراض لري دی جواب له تیار ده. نو تاسو د ویډیو وګورو، په خپله باندې واورو. که چیرې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په ذات کې څه مسله وی او یا هغه کې څه داسې غلطي وی چې د څرنګې دوی وهابیان، نو دومره لوی عالم بیا دومره لویه ذمهوري څرنګې اخلي؟ ذمهوري څه اخیستې ده؟ راځو چې په ویډیو کې وګورو. امام صاحب باندې اعتراضونه چې څوک لري دا ځوانان ژوندي دي، زه وایم وهابي دې مخې ته راشي، هغه د اعتراض وکړي. شپږ کتابونه زما د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب هغه شپږ کتب چې هغې کې 12,80,000 یا 12,75,000 مسائل د قرآن او د سنت مطابق موجود دي. السیر الکبیر، السیر الصغیر، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، المبسوط، الزیادات. په دې شپږ کتابونو کې یو مسله د امام صاحب د مذهب یو مسله د قرآن او د حدیث کچا خلاف ثابت کا، زما د زبان د کټکول اجازت به زه په خپل هغه ته ورکړم. باقي را پاتې ده چې یاره علمګیري دا لیکلي او شامي دا لیکلي او مولا قاري دا لیکلي او بزازي دا لیکلي او فلان دا لیکلي. نوروره ما د هغې تقلید نه دی کړی، خپله مقلدین دي. د مقلد قول په ما هله الزام جوړېدی شي، د مقلد قول ما ته هله دلیل دی چې دغه مقلد تعقیل له قول له مجتهد زمی. ما تقلید د امام اعظم ابو حنیفه کړی، ما تقلید د قاضي خان نه دی کړی، ما تقلید د ابن نجیم نه دی کړی، ما تقلید د شامی نه دی کړی، ما تقلید د علي قاري نه دی کړی، ما تقلید د 1500 علماو چې د علمګیري مصنفین دي ما تقلید د هغې نه دی کړی، ما تقلید د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی. د هغه شاګردان د هغه نه بلا واسطه مشافهتا دغه شپږ کتابونو کې روایات لري. وابي نرشه د دې شپږ کتابونو د دې کتابونو یو مسله د قرآن. نو محترمو، تاسو دا ویډیو ولیدله مناظر اسلام مفتی سید عیاض علي شاه صاحب مبارک هغه بالکل هر قسم اعتراض چې دی وهابیانو د جواب له تیار ده. نو مقصد د ویډیو مې دا ده چې دغه حضرات د اهل حدیث چې ځان لیي پتونو کې عوام خلک رانیسي، عوام خلک تنګوي او هغو د ګمراه کولو کوشش کوي. نو عوامو باندې څه کوو؟ دا علما موجود دي که نه؟ که چیرې تاسو کې د اصلاح او د هدایت د موندلو طلب وي تاسو کې، نو داسې قسم علما موجود دي. ګوره ذمهوري اخیستې ده. نو چا چې څه اعتراض وي بالکل دوله دویر شي، دو سره د خبره وکړي، څه وسوسه دې جوړه شوي انشاءالله چې دا وسوسې به ختم کړي. نو دغو خلکو سره کینو عوام مه رانیسو، کله په لیارو کې عوام رانیسو، کله په مسجدونو کې عوام رانیسو، د هغو د ګمراه کولو کوشش کوو. هغو غریبان د خپل مذهب نه څه خبر دي، هغوی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه څه خبر دي. نو د هغو د ګمراه کولو کوشش مه کوو. کوم علما چې ته ناست دي هر یوې خبرې له تیار دي، د هغو سره خبره وکړو. نو انشاءالله چې د حق طالبین وو نو بیا به تاسو له حق حاصل شي او تاسو په دې خبرې پوه شو. او که د حق طالبین نه نو بس الله جل جلاله د تاسو له هدایت درکړي. بس دومره به ویو. نو السلام علیکم ورحمت الله.